السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. और मुहाजिरीन और अंसार में से सब मुहाजिरीनों और अंसारों के چې سبقت ترلاسه کړی دی اولین دي او هغه خلک چې سره د ښه عمل د هغوی په قدم روان دي خدای پاک د هغوی نه راضي شو او هغوی د خدای نه راضي شو او هغه د دوی لپاره داسې جنتونه تیار کړي دي چې په منځ کې نهرونه بهیږي او دوی به تر تله په هغې کې اوسیږي. دا یوه ډېره عظیمه کامیابي ده. په دغه آیت کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د صحابه ذکر دی چې سبقت یې ترلاسه کړی و، وړاندې شوي وو د ټولو نه او په روحاني مرتبه کې د ټولو نه بری دي او خپل د ایمان معیارونو او د خدای پاک د تعلیم مطابق عمل کولو کې دوی باقي ټول خلک وروسته پرېښي دي. دا هغه خلک دي چې د ټولو نه مخکې ایمان راوړی و او د نورو لپاره وروستو راتلونکو لپاره خپل مثالونه دوی د نمونې په طور پرېښي دي چې دا نور خلک دي د دوی د نمونو تقلید وکړي. نو دې ځای کې خدای پاک صحابه د وروستو راتلونکو لپاره یوه قابل تقلید نمونه ګرځولي دي او اعلان یې فرمایلی دی چې خدای پاک د دوی د ایمان د معیار او د دوی د اعمالو نه راضي شو. هغه اعمالونه چې کوم د دوی کول او هغوی هم د خدای پاک د رضا حصول د خپل ژوند مقصد جوړ کړی و. په هر حال کې دوی د خدای پاک په شکرګزاره بندګانو کې شامل وو
نو خدای پاک فرمایي چې څوک هم چې د دې په نمونو روان وي او ایمان، اخلاص او وفا لري او نیک عمل کوي، نو د خدای پاک د انعامونو ترلاسه کوونکي به هغوی شي. خدای پاک د صحابه د بلند مقام باره کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته چې فرمایل، نو د هغوی په قدم روانېدل د هدایت د بیاموندو ذریعه ګرځولې ده. نو یو حدیث کې راځي چې حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ بیانوي چې ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه دا اورېدلی دي چې هغوی دا فرمایلی وو چې ما د خپل د صحابه د اختلاف باره کې د خدای پاک نه سوال وکړو، نو خدای پاک ماته وحی وکړه چې ستا د چې یا محمد صلی الله علیه وسلم ستا د صحابه زما په نظر کې یوه داسې مرتبه ده چې لکه څنګه په اسمان کې ستوري دي، ځینې د ځینو نه زیات روښانه دي، خو نور په هر یو کې موجود دی. نو چا چې هم ستا د یو صحابي په قدم قدم کېښودو، نو زما په نظر کې به هغه هدایت یافته وي، د خدای پاک مخې ته به هغه هدایت یافته وي. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ دا هم فرمایلی وو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به فرمایل چې زما صحابه لکه د ستورو دي، په دوی کې چې د چا هم تاسو اقتدا وکړه نو هدایت به بیا مومئ. نو خدای پاک دا مقام عطا کړی وو د رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه ته، او په هغې کې هر یو موږ لپاره د لارې مشال دی. د صحابه د مقام او مرتبې او د خدای پاک د هغوی نه د راضي کېدو او د هغوی د خدای پاک نه د راضي کېدو ذکر حضرت مسیح موعود علیه السلام یو ځای کې فرمایلی دی، او هغوی فرمایي چې صحابه کرام د خدای او د هغه د رسول صلی الله علیه وسلم په لار کې هغه صدق وښولو چې هغوی ته د رضی الله عنهم ورضوا عنه آواز راغلو، او دا د اعلی درجې مقام دی چې صحابه ته ترلاسه شو، یعنی خدای پاک د هغوی نه راضي شو او هغوی د خدای پاک نه راضي شو. د دغه مقام خوبی او کمالات په الفاظو کې نشي بیانېدی، څومره خوبی او څومره کمالات دي د دې بیان په الفاظو کې نشي کېدی. فرمایي چې د خدای پاک نه راضي کېدل د هر تن کار نه دی، بلکې دا د توکل، د تبتل او د رضا او د تسلیم اعلی مقام دی. چېرته چې انسان ورسي نو هیڅ قسمه ګیله او شکایت د خپل د خدای نه بیا پاتې نشي، او د خدای پاک د خپل د بنده نه راضي کېدل په دې موقوف دي چې د بنده په کمال صدق په وفادارۍ او د اعلی درجې پاکیزګۍ او په طهارت او د اطاعت کمال ترلاسه کړي. فرمایي چې دې نه معلومیږي چې صحابه د معرفت او د سلوک ټولې درجې تېرې کړې وې. بیا د دې په وضاحت کې هغوی فرمایي چې تاسو خپل زړونه پاک کړئ چې خدای پاک د تاسو نه راضي شي. موږ ته نصیحت فرمایي چې تاسو د هغه نه راضي شئ، یعنې د خدای پاک نه هیڅ قسم څه ګیله ستاسو پاتې نشي چرې، او د خدای پاک راضي کولو لپاره خپل صدق، خپل رښتینولي او وفاداري هم کمال ته رسول به وي، او د خپل پاکیزګۍ درجه به هم اعلی معیار ته رسوي، طهارت به هم اعلی معیار ته رسوي، او د اطاعت به هم اعلی معیارونه قایموي. فرمایي چې
چې که دا خبرې وي نو خدای پاک به تاسو نه راضي شي او تاسو د هغه نه راضي شي او بیا به هغه په ستاسو په جسم کې ستاسو په خبرو کې به برکت پیدا کیږي. چې کله دا مقام ترلاسه شي نو بیا برکت ملاویږي. دا صحابه موږ لپاره نمونه دي که موږ د خدای پاک قرب ترلاسه کول غواړو. که د دوی یو بل سره اختلافات چېرته ښکارم شي ښکاري هم، خو بیا هم خدای پاک دوی قابل تقلید او روښانه ستوري ګرځولي دي. عمده فرمایلی دي په یوه موقع رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپل د صحابه د مقام او د مرتبې باره کې بیان فرمایل. هغوی فرمایل چې زما د صحابه باره کې به د خدای پاک د ویرې نه کار اخلي. هغوی له به پیغورونه نه ورکوئ، طنزونه ورپې نه کوئ، او څوک چې هغوی سره به محبت کوي، مینه کوي، نو هغه به اصل کې زما د مینې په وجه به کوي. او څوک چې د هغوی سره بغض لري نو هغه به اصل کې زما د بغض په وجه به هغوی سره بغض لري. او کم تن چې به دوی ازاروي نو هغه به ما ازاروي، او چا چې زه ازار کړم نو هغه خدای پاک ازار کو، او چا چې خدای پاک ازار کو او خفه یې کو نو ظاهره ده چې بیا هغه د خدای پاک په ګرفت کې دی. یو ځای کې هغوی فرمایي چې زما اصحابو ته به بدرد نه وایي. حضور فرمایي چې زموږ مختلفې فرقې دي د مسلمانانو، هغوی چې کله په یو بل باندې الزامونه لګوي، په خاص طور شیعګان، نو هغوی د صحابه باره کې ډېر څه وایي. خو رسول الله فرمایل چې زما صحابه ته به بدرد نه وایي، د هغوی په یو کار باندې به تنقید نه کوئ. قسم مې ده په خدای، د هغه خدای چې چا په لاس کې زما ژوند دی، که تاسو د احد د غر عمره هم سره زر خیرات کوئ نو بیا به هم تاسو ته هغه عمره ثواب او اجر ملاو نه شي لکه څومره چې نو بیا به هم تاسو ته هغه عمره اجر او ثواب ملاو نه شي لکه څومره چې هغوی ته د دې په مقابله کې ډېر په کم خرچ هم ملاو شوی و. نو دا خلک دي چې مقام او مرتبه ډېره اوچته ده او موږ لپاره دوی نمونه دي. د دې په قدم به موږ روانېږو که د خدای پاک رضا ترلاسه کول غواړو. د چا خلاف څه خبره کول یا چا باره کې څه ذهن ته څه خیال راتلل یا د خپل چې کوم معیارونه موږ جوړ کړي دي د هغې معیار مطابق د دوی د عظمت کوشش دا غلطه طریقه ده. حضرت مسیح موعود علیه السلام موږ له د صحابه د مقام او د مرتبې نور ادراک راکوي او فرمایي چې که د انصاف په نظر وکتل شي نو زموږ هادي اکمل صلی الله علیه وسلم صحابه د خپل خدای او رسول لپاره څنګه د جانثارۍ اظهار کړی و، د کوره بې کوره شوي وو، د وطن نه ویسته شوي وو، ظلمونه یې زغملي وو، قسمه قسم مصیبتونه یې زغملي وو، ژوند یې قربان کړی وو، خو په صدق او وفا یې قدم مخکې روان و. نو هغه څه خبره وه چې دوی نه یې داسې جانثار خلک جوړ کړي وو. هغه د خدای پاک د رښتینې مینې جوش و چې پلوشې د دوی په زړه باندې پرېوتې وې. نو که د دې په وجه چې د بل کوم یو نبي سره په مقابله کې وګورئ نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کوم د تزکیه نفس تعلیم و نو هغې د رسول الله منونکي د دنیا نه متنفر کړي وو، او څنګه چې په شجاعت هغوی د صداقت لپاره خپل وینه تویوله نو دې نظیر بلې چېرته نه ملاویږي. فرمایي چې دا مقام د رسول الله صلی الله علیه وسلم د صحابه دی او هغې کې چې کوم یو بل سره مینه وه، محبت و، د دې نقشه په دغو دوو فکرو کې بیانه کړې ده په قرآن کې چې وألف بین قلوبهم لو انفقت ما فی الارض جمیعا ما الفت بین قلوبهم، یعنې چې کوم تالیف د هغوی کې پیدا کړی شوی دی هغه به بیخي نه وي پیدا شوی که د سرو زرو یو غرم ورکړی شوی وی. فرمایي چې اوس یو بل
جومات د مسیح موعود دی چې په ځان کې به د صحابه او رنګ پیدا کوي. د صحابه خو هغه پاک جومات و چې په تاریخ نه قرآن ډک دی. فرمایي چې آیا تاسو خلک داسې یې چې خدای پاک دا وایي چې مسیح سره به هغه خلک یي چې د صحابهو په قدم به روان وي. نو صحابه خو هغه وو چا چې خپل مال او خپل وطن د حق په لاره کې ورکړی و، هر څه یې پرېښی و. د صدیق اکبر رضی الله تعالی عنه باره کې اکثر به دا واقعې ټول اورېدلې وي چې یو ځل چې کله د خدای پاک په لاره کې د مال ورکولو حکم وشو نو هغوی د کور ټول سامان راوړی و. او چې رسول کریم صلی الله علیه وسلم ته تپوس وکړو چې کور کې د څه پرېښي دي، نو هغوی ته یې وفرمایل چې خدای او د هغه رسول مې په کور کې پرېښي دي. فرمایي چې د مکې رئیس وي او کمبل پوشي حضرت ابوبکر مقام چې هغوی رئیس و د مکې او مسلمان شو، نو کمبل پوش وي، د غریبانانو جامه به یې اغوسته. نو داسې په دې خبره پوه شي چې دا هغه خلک وو چې د خدای پاک په لاره کې شهیدان شوي وو. د هغوی لپاره خدای لیکلی شوي دي چې د تورو د لاندې جنت دی، خو موږ لپاره خو دومره سختي نه ده، ځکه چې یادالحرب موږ لپاره راغلی دی. د مهدي په وخت کې به د تورې جنګ نه وي. بیا د صحابهو د ژوند د طریقې نقشه وی بیان فرمایي چې ګوري رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کوم کبار صحابه رضوان الله علیهم اجمعین آیا هغوی تناوم پسند وو؟ د دنیا نعمتونه ډېر زیات خوښ او د خوراک څښاک ډېر شوقینان وو چې په کافرانو غالبېدل. صرف اسانۍ هغوی غوښتې، نو ځکه په کافرانو غالب شول. فرمایي چې نه، دا خبره خو تېرو کتابونو کې هم د دې باره کې راغلی دی چې دوی به قائم اللیل او صائم النهار به، یعنې د دوی شپې به په ذکر او په فکر کې تېرېږي او د دوی ژوند به څنګه تېرېږي او د دوی ژوند څنګه به تېرېدو. د قرآن دا آیت د دوی د ژوند د طریقې پوره نقشه مو ته ښیي چې ومن رباط الخیل ترهبون به عدو الله وعدوکم او یا ایها الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا. او په سرحدونو باندې خپل اسونه تړلي ساتئ چې د خدای دشمنانو ستاسو دشمنان ستاسو د دغه تیارۍ نه وویریږي. او یا مؤمنانو صبر او د مصابرت او د مرابطت یو بل سره لرئ، یعنې صبر کوئ، صبر اظهار کوئ. او فرمایي چې د رباط معنی څه دي؟ دا هغه اسونو ته وایي چې د دشمن په سرحدونو باندې تړلي کېږي او خدای پاک صحابه ته د دشمنانو مقابلې لپاره د چاک اوسېدو حکم ورکوي. او د رباط په لفظ کې د هغوی پام د پوره او د رښتینې تیارۍ طرف ته ګرځوي. هغوی ته دوه کارونه سپارل شوي، یو د ظاهري دشمنانو مقابله او بله روحاني مقابله. د روحاني مقابلې لپاره هم د رباط حکم دی چې رښتینې تیاري کوي هر وخت. فرمایي په لغت کې رباط نفس او د انسان زړه ته وایي او دا یوه لطیفه خبره ده چې اسونه هم هغه کار کوي د کار وي چې کوم چاله چې تربیت ورکړی شوي وي. فرمایي چې نن سبا د اسونو د تعلیم او تربیت هم په هماغه لحاظ ساتلی کېږي، هماغه شان د هغوی تربیت کېږي لکه څنګه چې ماشومان ته په سکولونو کې په خاص احتیاط او په اهتمام تعلیم ورکړی کېږي. که دوی له تعلیم ورنه کړی شي نو هغوی به هېڅ زده نه کړي او بیخي به بېکاره پاتې شي او د فایدهمند کېدو په ځای به خوفناکه او ضرر رسانه ثابت شي. نو همدغه شان نفس ته هم د تربیت ضرورت وي او هغه د کابو کولو ضرورت وي، د هغې له هم د تعلیم ورکولو ضرورت وي. نو رباط به هم هغه وخت چې کله انسان یو مؤمن علمي او په عملي طور د ترقۍ کوشش کوي او خپل نفس هم په کابو کې ساتي. د صحابه نمونې څنګه وي چې کوم هغوی کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د قوت قدسي په نتیجه کې پیدا شوي وي. د دې به ځینې نمونې وړاندې کړم. یو خو موږ د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه نمونه د حضرت مسیح اسلام په اقتباس کې وکړه چې هغوی خپل د کور ټول سامان د دین د ضرورت په وخت راخیستی او حاضر شوي وو. نو اوس د هغوی د انکسار او د خدای پاک د خشیت یو واقعه اوس واورئ.
یو ځل حضرت ابوبکر او د حضرت عمر ترمنځ څه تکرار شو او بحث وکړ شو او د هغوی د خفګان چې کوم اوازونه وو یعنې اوازونه اوچت شو یو بل سره او دې نه پسې چې خبره ختمه شوه نو حضرت ابوبکر حضرت عمر له لاړه او معذرت یې وکړو چې په تکرار کې شاید چې اواز مې څه زیات اوچت شوی و سخت الفاظ به مې استعمال کړي وي خو ځکه هغوی معذرت وکړو خو حضرت عمر د معاف کولو نه انکار وکړو نو په دې حضرت ابوبکر د رسول الله صلی الله علیه وسلم په خدمت کې حاضر شو او دا واقعه ورته بیان کړه او عرض ورته وکړه چې زه ستاسو په خدمت کې د معافۍ لپاره حاضر شوی یم نو رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې خدای پاک معاف کوونکی دی لږ ساعت پس حضرت عمر ته هم د ندامت احساس شو چې غلطي مې کړې ده نو هغوی هم د حضرت ابوبکر کور ته لاړه چې هغوی ته معذرت وکړي هلته چې لاړه نو وکړه چې هغوی په کور کې نشته نو هغوی هم د رسول الله صلی الله علیه وسلم په خدمت کې حاضر شو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم چې څنګه هغوی وکتو نو د خفګان نه مخ تک سور شو او حضرت ابوبکر چې دا وکتل چې رسول الله دومره زیات خفه دي د حضرت عمر نه نو هغوی د خفو په سر کېناسته د رسول الله صلی الله علیه وسلم مخې ته او عرض ورته وکړو چې غلطي زما وه تاسو عمر معاف کړئ نو دا و د هغوی انکسار او د خدای پاک ویره او بیا حضرت عمر هم شرمنده و چې معافي غوښتلو راغلی و نو د دواړو طرف نه شرمندګي وه دا هغه پاکه معاشره وه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم قایمه فرمایلې وه او په دې کې چې کوم اوسېدونکي وو هغوی د خدای پاک رضا ترلاسه کړه د حضرت عمر د عاجزۍ یوه واقعه ده چې یو تن حضرت عمر ته وویل چې تاسو د حضرت ابوبکر نه ښه یې نو په دې حضرت عمر په ژړا شو او هغوی وفرمایل چې قسم مې د په خدای وي چې د حضرت ابوبکر یوه شپه او یوه ورځ د عمر او د هغه د اولاد د ټول ژوند نه بهتره دی هغوی وفرمایل چې زه تاسو ته د هغه شپې او د هغې ورځ حال واورم چا چې پوښتنه کړې وه هغه ورته وویل چې اوجي واوروئ راته نو هغوی ورته وفرمایل چې د هغوی شپه هغه شپه وه چې رسول کریم صلی الله علیه وسلم هجرت لپاره روان و د شپې او حضرت ابوبکر رضی الله تعالی عنه هغوی سره و او د هغوی ورځ هغه ورځ وه چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم وفات شو او د عرب خلک د مونځ او د زکات نه منکران شو نو هغه وخت هغوی زما د مشورې خلاف د جهاد عزم کړی و او خدای پاک هغوی په دې کې کامیاب کړل او ثابت یې کړ چې هغوی په حق وو بیا د رسول الله صلی الله علیه وسلم یو بل جلیل القدر صحابي حضرت عثمان وو چې دریم خلیفه مو د هغوی صله رحمي د نورو ډېرو خصوصیاتو سره د هغوی په ژوند کې ډېره نمایه وه حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها فرمایي چې د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه د ټولو نه زیات صله رحمي کوونکي وو او د ټولو نه زیات د خدای پاک ویره لرونکي وو کله چې د مسجد نبوي د توسعې معامله راغله او د دین لپاره د دوی قربانۍ هم ډېرې کولې نو چې د مسجد نبوي د توسعې معامله چې راغله نو رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې ګرد چاپېره چې څومره کورونه دي دا د په جومات کې شامل کړل شي ظاهره ده چې دې لپاره به کورونه د خلکو نه په بیه اخیستل وو نو هغه وخت حضرت عثمان رامخکې شول یعنې په فوري طور یې ځان وړاندې کړو چې دا به زه په بیه واخلم او 15,000 درهمه یې ورکړه او هغه زه یې ټول په بیه واخیستو مسلمانانو ته چې کله د اوبو تکلیف و د اوبو تکلیف سره چې کله مسلمانان مخ شوي وو نو د یو کوې و چې
د یو یهودي ملکیت و او هلته نه په اوبه اخیستو کې به ګرانه پېښېده، نو هغوی هغه کوې د یهودي د خوښې په قیمت باندې په بیه واخیستو، مسلمانانو لپاره د اوبو انتظام وکړو. نو دا د خلکو همدردي وه د هغوی. بیا حضرت علي رضی الله تعالی عنه د امیر معاویه یو ځل چاته ووایي چې د حضرت علي اوصاف بیان کړه، نو هغه ورته وویل چې تاسو به واورئ چې زه به چې څه بیانوم. نو هغوی ورته چې هغه بیان کړه. ظاهره چې هغوی خبرو چې د دوی ترمنځ مخالفت و، نو هغوی چې ضرور به یې اورم. نو هغوی ورته وویل چې که خامخا اورېدل غواړئ نو واورئ چې هغوی اوچته حوصله لرله، د مضبوط قوتونو خاوند و، قوای مضبوط و او حتمي خبره به یې کوله او په عدل به فیصله کوله. د هغوی د طرفه به د علم چینه د هغوی د طرف نه به پیدا او حکمت به د هغوی د هر طرف نه څڅېدو. د دنیا او د دې د رونقونو نه به هغوی وحشت محسوسولو او د شپې او د هغې تنهایۍ سره به دوی مینه کوله. یعنې د شپو چې کوم عبادتونه دي هغه د دوی ډېر خوښ وو په ځای دی چې په دنیادارۍ کې ملوث شي. وایي چې هغوی به ډېر ژړل او ډېر زیات غور به یې کولو او هغوی به موږ سره زموږ په شان اوسېده، ډېر ساده ژوند به و. او وایي چې قسم مې ده په خدای چې هغوی موږ سره د مینې او د محبت تعلق لرل او هغوی ته موږ جفت کړو، خو دې نه باوجود د هغوی د رعب په وجه موږ د هغوی مخې ته خبره نه شو کولی. هغوی به د دیندارو خلکو عزت کولو او مساکینو له به ځان سره ځای ورکولو او طاقتور له به د هغه په باطل موقف کې به د تمې موقع دوی نه ورکوله. یعنې که څوک طاقتور دی او د دروغو موقف یې خپل کړی دی چې لالچ نه به فایده پورته کوي، نو دې موقع به ورله نه ورکوله او ملک ته به یې راونیولو او کمزوري به د هغوی د عدل نه مایوسه کېدو نه. نو دا خصوصیات و د حضرت علي. امیر معاویه هم چې دا واورېده نو هغه وویل چې تا بالکل رښتیا ویلې او په ژړا شو. د رسول الله صلی الله علیه وسلم یو صحابي و حضرت عبدالرحمن بن عوف. په قرباني کولو کې د هغوی هم ډېر لوی مقام و، د مال په قربانۍ کې ډېر مالداره سوداګر و، دولت هم ورسره ډېر و. نو یو ځل یو تن د خانه کعبه طواف کولو او د چا اواز یې واورېدو چې هغه دا دعا کوله چې خدای ما د خپل د نفس د بخل نه محفوظ وساته. نو چې هغه وکتل چې دا څوک دی، نو هغه عبدالرحمن بن عوف رضی الله تعالی عنه. یو ځل د دوی یوه تجارتي قافله مدینې ته راغله، نو هغې کې په 200 اوښانو غنم او نور سامان وو. نو مدینې کې چې خبره خوره شو چې یو دونه لویه قافله راغلی ده، نو حضرت عایشې رضی الله تعالی عنها ته هم ورسېده. نو حضرت عایشې دا وایي چې ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه اورېدلی دي چې عبدالرحمن جنتي دی. چې دوی ته دا اطلاع وشوه، نو د حضرت عایشې په خدمت کې حاضر شو چې زه تاسو ګواه کوم دا لویه قافله چې د 200 اوښانو ده، دا د خدای پاک په لاره کې ورکوم سره د اوښانو. نو د حضرت عبدالرحمن د مقام اندازه د دغې خبرې نه ولګوئ چې یو ځل د حضرت خالد تکرار د حضرت عبدالرحمن سره شوی و. نو رسول کریم صلی الله علیه وسلم ورته فرمایلی و چې یا خالده زما صحابه ته څه ونه وایې، که تاسو کې چا د احد د غر عمره هم سره زر د خدای پاک په لاره کې ورکړه، نو د عبدالرحمن بن عوف د هغه سهار یا ماښام ته نشي رسېدلی ده چې کوم د خدای پاک په لاره کې جهاد کې تیر کړی دی. بیا یو صحابي و سعد بن ابي وقاص رضی الله تعالی عنه. د هغوی د ایمان واقعه د اسلام د قبولولو نه پس داسې بیانېږي په خپله هغوی دا وایي چې ما چې کله اسلام قبول کړو، نو زما مور راته ووایي چې دا تا څه نوی دین خپل کړی دی، ته به بهرحال دا دین پرېږدې، یعنې زه به هېڅ نه خورم هېڅ به نه څښم. نو ما ورته وویل چې مورې داسې ونه کړې، ځکه چې زه داسې بیخي ونه کړې، ځکه چې زه خپل دین
نشم پرېښودی. خو هغې ونه منله او 3 شپې او 3 ورځې تېرې شوې خو هغې هېڅ ونه خوړ او نه یې څښلي وو او د لږې نه یې بد حال وو. نو چې بیا زه هغوی له لاړم هغوی ته مې وویل چې قسم مې ده په خدای که ستاسو په زرګاو ژوندونه وي هغه یو تاسو نه ځي نو هله به هم زه خپل دین پرېنږدم. نو هغوی چې د خپل د زوی دا عزم وکتو نو بیا یې خوراک څښاک شروع کړو. خدای پاک دا فرمایي چې د مور پلار خبره منئ د هغوی خدمت کوئ، خو چې چېرته د دین معامله راشي چېرته چې د خدای معامله راشي هلته به تاسو بهرحال د خدای پاک خبره اورئ. بیا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د خدمت او د هغوی لپاره د بهره ورکولو هم موقع دوی ته ترلاسه شوې وه. حضرت عایشه بیانوي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله مدینې ته راغله نو په ځینو ورځو کې یا څه هغو ورځو کې حالات ښه نه وو نو د هغې په وجه به دوی د شپې په ارام نه شو ویده کېدی او یو شپه هغوی فرمایي چې ډېرې شپې داسې تېرې شوې او یو شپه هغوی دا وفرمایل چې که د شپې د خدای یو بنده پیره ورکړي نو څومره به ښه وي. نو یعنې کومه خطره چې کومه وه که هغه نه وي نو زه به ارام وکړم لږ چې کوم معمولي ارام به هغوی کولو. نو فرمایي چې هغوی چې دا خبره لا کوله چې د ناڅاپه د وسلې څه اواز راغلو. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم تپوس وکړ چې څوک دي؟ دوی ورله جواب ورکړ چې زه سعد یم. نو هغوی ورته وویل چې څنګه راغلی یې؟ نو هغوی ورته عرض وکړه چې ستاسو د حفاظت باره کې خطره پیدا شوې وه نو ځکه پیره ورکولو له راغلی یم. نو هغه شپه رسول الله صلی الله علیه وسلم په ارام ویده شو او هغوی ته دعاګانې کولې. بیا یو صحابي و حضرت زبیر بن العوام په هغوی کې د خدای پاک ویره ډېره وه او د هغوی زوی د هغوی نه تپوس وکړو یعنې دوی د خدای پاک دونه ویره لرله چې څه غلطه خبره ونه کړم چې د خدای پاک ګرفت کې راشم. یو ځل ترې زوی تپوس وکړو چې د نورو صحابهو په شان تاسو ډېر په کثرت احادیث نه بیانوئ. نو هغوی چې کله نه چې ما اسلام قبول کړی دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه بېل شوی نه یم او همیشه هغوی سره سره به پاتې کېدم، خو زه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د دغه تنبیه نه یریږم. ډېرې یعنې ورسره پاتې شویم، ډېرې خبرې مې اورېدلې دي او ډېرې حوالې دي ما سره او ډېر روایتونه دي، خو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغه انتباه نه ویریږم چې چا چې زما طرف ته غلطه خبره منسوبه کړه نو هغه د جهنم کې بیا خپل ځای جوړ کړي. نو ځکه څه داسې خبره ونه شي چې زه پرې پوه شوی نه یم او هغه غلطه مشهوره شي نو په دغه وجه زه ویره لرم. او د هغوی بادري دومره د هغوی شجاعت او بادري دومره زیاته وه چې کله د اسکندریه محاصره اوږده شوه نو هغوی د قلعې چې کومه قلعه وه د هغې په فصیل باندې دوی بارسنګ لګولی و او د ختو کوشش پرې کړی و او ملګرو ورته وویل چې په قلعه کې سخت تاوان خور شوی دی نو دوی ورته وویل چې هېڅ فرق نه پرېوځي، موږ هم د تا نه د تعاون لپاره یو. هغوی خبره ونه منله او د قلعه په دیوالونو وختو. ډېر مالداره وو چې کوم مال به راتلو نو د هغې اکثره حصه به یې د خدای پاک په لاره کې صدقه کړه. د یو صحابي ذکر میلاویږي چې نامه یې طلحه بن عبیدالله ده. هغوی هم ډېر مالداره وو او د خدای پاک په لاره کې به خرج کول. یو ځل د خپل د جایداد یوه برخه 7,000 درهم هغوی په قیمت د جایداد یوه برخه یې په 7,000 درهمونو حضرت عثمان باندې خرڅه کړه او هغه ټول مال یې د خدای پاک په لاره کې خرج کړو. مېلمستیا هم د دوی یو خاص وصف و. یو ځل د یو قبیلې د مفلوک الحال کسان راغلو اسلام یې قبول کړو
او رسول الله صلی الله علیه وسلم راغله، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابانو ته پوښتنه وکړه چې د دې د کفالت ذمہواری څوک اخلي. نو حضرت طلحه ښه په رضا ورته او وکړه او درې واړه خپل کور ته بوتله، هلته یې ایثار کړ، د هغوی میزباني یې کوله او ان تر دې چې مستقله د کور خلک کړل تر مرګه پورې. نو حضرت طلحه د ملګرتیا او د ورورولۍ رشته به هم ښه ترسره کوله. حضرت کعب بن مالک انصاري چې کله په غزوه تبوک کې د نه شاملېدو په وجه هغوی ته د مقاطعې سزا شوې وه، او چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغوی د معافي اعلان وفرمایلو د خدای پاک په حکم، او هغوی د رسول الله صلی الله علیه وسلم مجلس ته حاضر شو، نو حضرت طلحه ورته رامنډه کړې وه او د دې استقبال لپاره رامخکې شوي وو، لاس یې ورسره ملاو کړی وو، مبارکي ورله ورکړې وه. حضرت کعب به همیشه دا وایي چې د حضرت طلحه په شان استقبال او ګرمجوشي بل چا نه وه ښودلی. یو خوبي چې د ښځو سره تعلق لري خاوندان سره، د هغه هم د هغوی یوه اهلیه بیانوي چې دی حضرت طلحه به ښه خوشحاله کور ته راتله، ډېر به کارونه مصروفه به وو، هر څه وو، خو چې کور ته راتله نو بد شکل به نه جوړولو، داسې چې کوروالی وویرېږي او یو طرف ته شي. ښه خوشحاله مسکۍ به کور ته راتلو او ښه خوشحاله مسکۍ به بهر تلو، او کوروالیو سره به همیشه نیک سلوک کولو، همیشه به خوشحاله وو، دا نه چې کور کې یو مزاج یو بهر بل. او هغې دا وایي چې څه هم چې ترېنه غوښتنه بخل به نه کولو، چې سم به ترېنه غوښتنه نو ور به یې کوو، که خاموشه به وو نو د غوښتو انتظار به هغوی نه کولو. دا نه چې غواړو نو مله به میلاویږي، بلکې څه چې ضرورتونه به وو پخپله به یې کته او کوشش به یې کول چې په څه طریقه د کوروالو ضرورتونه پوره کړم. د هغوی 4 ښځې وې او 4 باندې ډېرې خوشحالې وې. هغوی وایي چې نیکي به چې مې ورسره کوله نو شکرګزاره به وو، او غلطي هم چې کوله نو معاف کولو به. نو دا هغه اصولونه دي چې په کورونو کې د سکون سبب جوړېږي، چې د ښځې او د خاوند رشتې مضبوطوي. نو دا هم موږ لپاره یوه نمونه ده. یو صحابي عبیدالله بن مسعود، د هغوی د خلافت د اطاعت واقعه داسې بیانه شوې ده چې هغوی حضرت عمر د کوفې د خلکو د تعلیم او تربیت لپاره لیږلي وو، او د کوفې خلکو ته ولیکل چې مدینې کې د دوی ډېر ضرورت دی، خو ستاسو له خاطره قرباني کوم، ستاسو تربیت لپاره دې رالیږم لګیم. نو دا مقام و د هغوی. حضرت عثمان هم د هغوی دا مقام قائم ساتلی و، او بیا بلکې د کوفې امیر دوی مقرر کړي وو، ورسره قاضي او د بیت المال نظام هم دوی سره و. بیا د ځینې مصلحتونو په وجه د کوفې د خلکو شرپسندي هم روانه وه او مسلې پیدا کېدې، د هغې په وجه نو حضرت عثمان دوی د امارت نه لرې کړل او واپس یې مدینې ته راوبلل. نو د کوفې خلکو ورته وویل چې تاسو واپس مه ځئ، همدلته پاتې شئ، دا زموږ ذمهواري ده چې تاسو ته به هېڅوک هم څه نقصان نه رسي. نو حضرت عبدالله بن مسعود وفرمیل چې د وخت د خلیفه اطاعت په ما واجب دی، او زه بیخي دا نشم زغملی چې د هغوی نافرماني وکړم او د فتنې یوه لاره پرانیزم، او مدینې ته واپس لاړه. د دې باره کې یو راوي دا وایي چې زه د صحابهو ډېر مجلسونو کې ناست یم، خو د عبدالله بن مسعود چې کومه د دنیا نه بې رغبتي وه او د آخرت سره چې کوم رغبت هغوی لرلو، د هغې خپل یو شان و. په ظاهري طور هم هغوی ډېر نفاست پسنده وو. د دنیا نه بې رغبتۍ نه باوجود د هغوی یو خادم دا وی چې بهترین قسمه جامه به هغوی اغوسته او اعلی خوشبو به هغوی لګوله، او د دې باره کې حضرت طلحه دا وایي چې د هغوی خوشبو به داسې وه د اعلی قسمه چې د شپې په تیاره کې به هم د خوشبو نه به خبر شو چې عبدالله بن مسعود را روان دي. نو د دنیاوي څیزونو استعمال کول هغوی، خو دنیا طرف ته رغبت هغوی نه لرلو. بیا حضرت بلال دی چې هر قسمه تکلیفونه برداشت کول، خو د یو خدای ناره هغوی همیشه بلنده کړې وه، او په سختو کاڼو او په ګرمې شګې باندې به هغوی
راکاږلی کېده، خو دې نه باوجود هغوی په خپل ایمان قایم وو او احد به یې ویلو، لا اله الا الله محمد رسول الله به یې ویلو. بیا سعد بن معاذ چې کوم انصاري وو، هغوی په جنګ بدر کې د انصارو نمایندګي کوله او د انصارو نه چې کوم د رسول الله صلی الله علیه وسلم کومه توقع وه، نو په هغې باندې هغوی بیخي پوره شو او عرض یې ورته وکړو چې یا رسول الله موږ په تاسو ایمان راوړی دی او ستاسو تصدیق هم کړی دی او ګواهي مو ورکړی چې ستاسو راوړی تعلیم په حقه دی او موږ په دې تاسو سره ښه پوخ لوز کړی دی چې موږ به همیشه ستاسو خبره اورو او فوراً به اطاعت کوو. نو یا رسول الله ستاسو چې څه اراده ده د دې مطابق تاسو مخکې شئ، انشاءالله موږ به تاسو سره یو او که تاسو موږ ته حکم وکړئ چې سیند ته ورکوز شئ نو موږ به ورکوز شو او یو هم به موږ کې وروسته پاتې نه شي او موږ دشمن سره مقابلې نه ویریږو نه او موږ ښه خبرو چې مقابله څنګه کوو. موږ کامل امید لرو چې خدای پاک به تاسو ته زموږ له طرفه هغه څه ښایي چې ستاسو سترګې به پرې ایښې شي. نو تاسو چې چېرته غواړئ موږ بوځئ. نو دا هغه خلک وو چې خپل لوظونه پوره کړو، خپلې نمونې قایمې کړې، خدای پاک دوی نه راضي شو. دا د صحابه یو څو نمونې دي او تاریخ خو د دغو نمونو نه ډک پروت دی. دا هغه خلک دي چې موږ لپاره قابل تکلیف دي. حضرت مسیح اسلام فرمایي چې د قرآن په پرېښودو کامیابي ترلاسه کول یو ناممکن او یو ګران کار دی او د داسې کامیابي صرف یو خیالي خبره ده چې کوم په تلاش کې دا خلک لګېدلي دي. د صحابه نمونې ځان ته مخې ته کېدی. ګوري چې کله هغوی د پیغمبر علیه السلام په قدم روان شو، دین په دنیا باندې مقدم کو، نه ټول لوظونه چې خدای پاک هغوی سره کړي وو هغه پوره شو. په سر کې مخالفانو به ورپورې خندل، بهر به هغوی په ازادۍ نه شو تللی، د باچایۍ دعوې به یې کولې، خو د رسول الله صلی الله علیه وسلم په اطاعت کې چې هغوی ځان ورک کو، نو هغه څه یې ترلاسه کړه چې په ډېرو پیړو کې د هغوی برخې کې نو راغلی. بیا هغوی قرآن او رسول الله صلی الله علیه وسلم سره مینه کوله او د هغوی په اطاعت کې او د هغوی په قدم روانېدو کې به شپه ورځ کوشانه وو. د هغو خلکو په قدم به بیخي یا د هغوی په رسمونو په رواجونو به بیخي نه روانېده چې چاته کفار ویلی کېږي. یعنې د کافرانو چې کوم کارونه هغه دي بیخي پرېښي وو چې کله د ایمان راوړو خالصتا د اسلام په تعلیم باندې عمل شروع کړو. نو تر څو چې اسلام په دغه حالت کې وو، نو هغه د اقبال او د عروج زمانه وه او مله بیا اسلام ترقي کوله. او په یوه موقع هغوی فرمایي، د صحابه فضایل هغوی بیان فرمایي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه داسې وفاداره او مطیع او د فرمانبرداره وو، د هغوی د فرمان داسې اطاعت به هغوی کولو چې د یو نبي په شاګردانو کې داسې نظیر نه ملاویږي او د خدای پاک په احکاماتو هغوی داسې قایم وو چې قرآن د هغوی د تعریفونو نه ډک دی. لیکلي دي چې کله د شراب د حرمت حکم نافذ شو، نو څومره چې شراب دوی سره په لوښو کې پروت هغه دوی ټول توی کو او چې دومره شراب دوی توی کو چې نالی ته نه ډکې شوې او بیا هېچېرې داسې دا غلط کار دوی نه ونه شو چې یو ځل یې توبه وکړه شراب نه، نو بیا یې هېچېرې ونه څښله او د شراب پاخه دشمنان شو. ګوري دا څومره ثبات او د په اطاعت باندې د هغوی استقلال و د رسول الله صلی الله علیه وسلم په اطاعت او په کومې وفادارۍ، په مینې او په ارادت او په جوش هغوی دا کړی دی، بل هېچا هم چېرې نه دی کړی. د موسی علیه السلام د جماعت حالت چې لولو نو معلومیږي چې هغوی ډېر ځل کاڼي ورول غوښته او د حضرت عیسی علیه السلام حواریان خو داسې کمزوري او ضعیف الاعتقاده وو چې په خپله عیسایان دا مني چې حضرت مسیح علیه السلام په انجیل کې هغوی ته سست اعتقاد ویلی دی. هغوی د خپل استاد سره سخته غداري کړې وه، د بېوفایۍ نمونه ښودلې وه چې د مصیبت په وخت کې هغوی نه بېل شوي وو. یو دوی ګرفتاره کړل او بل پرې لعنت ویلی وو، خو صحابه رضوان الله علیهم داسې ارادتمند او جانثاره وو چې خدای پاک په خپله د هغوی ګواهي ورکړې ده چې هغوی د خدای پاک په لاره کې د ژوند قربانولو نه هم دریغ نه و کړی
او د ایمان هر صفت په هغوی کې موجود و. عابد، زاهد، سخی، بهادر، وفادار دا د ایمان شرایط بل یو قام کې هم نه وو. هغوی فرمایي چې څومره مصیبتونه او تکلیفونه د اسلام په سر کې صحابه زغملی وو، د دې مثال بل یو قوم کې نه ملاویږي. دا هغه بادر قوم وو چې دا مصیبتونه زغملی وو، خو اسلام یې نه و پرېښی. د مصیبتونو انتها په هغوی باندې شوې وه چې وطن پرېښودو باندې دوی مجبوره شوي وو، او نبي کریم صلی الله علیه وسلم سره هجرت باندې دوی مجبوره شوي وو. خو چې کله د خدای پاک په نظر کې د کافرانو شرارتونه د حد نه زیات شو او د سزا قابل وګرځېده، نو خدای پاک همدغه صحابه مامور کړه چې دغه سرکشه قوم له دې سزا ورکړي. نو دغه قوم چې په جوماتونو کې به شپه ورځ د خپل خدای عبادت کولو، او چې چا او شمېر کې چې ډېر لږ وو او څه هېڅ د جنګ سامان هم ورسره نه وو، نو هغوی د مخالفانو د حملو درولو لپاره د جنگ میدان ته ورکوز شو او د اسلام دفاعي جنګونه دوی کړي وو. بیا یو ځای کې دوی په اختصار فرمایي چې د رسول الله او د صلی الله علیه وسلم او د صحابه کرام رضوان الله علیهم زمانې ته که وکتې شي، نو معلومیږي چې دا خلک ډېر ساده وو، داسې لکه چې یو لوښی دی چې کلی کړی شي او صفا او سوتره شي، نو همدغه شان د دوی زړونه وو چې د خدای پاک د کلام د انوارو نه روښانه او د نفس د کدورتونو چې کم زنګ وي د هغې نه بیخي صفا وو. یعنې د قد افلح من زکاها رښتونی مصداق وو. بیا هغوی فرمایي چې که انسان دغه شان صفا شي او ځان د قلیدار لوښي په شان دی منوره کړي، نو د خدای پاک د انعاماتو خوراک په هغه کې واچولی شي. خو څومره انسانان داسې دي چې داسې د قد افلح من زکاها مصداق دي. نو موږ ته کوشش کول پکار دی چې موږ خپل اصلاح وکړو او د خپل د زړونو دا لوښي صفا کړو، او چې د حضرت مسیح موعود علیه السلام چې موږ منلی دی، د رسول الله صلی الله علیه وسلم رښتونی عاشق چې موږ په دغه زمانه کې منلی دي، په هغو ټولو خبرو باندې عمل کوشش دې موږ وکړو چې حضرت مسیح موعود علیه السلام بیان فرمایلی دي، او چې نمونې مخکې خو په سنت کې رسول الله صلی الله علیه وسلم قائم فرمایلی وو، بیا د هغې نمونې موږ ته د هغوی صحابه ښودلې، نو عمله بیا موږ حقیقي مسلمانان جوړېدی شو. خدای پاک دې موږ له دې توفیق راکړي. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.